ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. دا الله سبحانه وتعالى حمد ثنا او محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باندې درود و سلام نرستا زما محترم و معزز الله سبحانه وتعالى من پیدا کړیو او پیدا کولو نرستا پمنگ باندی سا اوامر او سا نواهی مقرر کری دی. دغا اوامر او نواهی چی دا کولو او دا نکولو پاغی باندی منگ نپویدو نو اللہ سبحانه وتعالی دا آدم علیہ السلام نا نیولی تر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندی وحی نازل کرو او هر یو نبی خپل خپل امت تا ولېږلو هغه انبیاء خپل امت تا د الله اوامر او الله نواهی اخذلو. فمنهم من آمن ومنهم من صد. بعض خلقو دغه انبیاء په وینا باندې ایمان راوړو او بعض تینا منی شول. چونکه انبیاء خپل ډیوټي ادا کړو آخر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راغے آغا خپل امت تا دعوت ورکلو څنګه چې زمونږ شیخ صاحب ویلو چې حجۃ الوداع کې دا خبره وکړو چې اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت درې کرته دا خبره وکړو. موجوده صحابه ټول دا ویل بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. رسالت دی ورسولو
امانت چې کوم د دعوت ستا په ولو باندې پراته و هغه امانت دې ورسولو او د امت دې پوره خیرخواهي وکړو. په دې کې مونږ ته اشاره ده دې خبرې ته هر هغه عالم هر هغه داعی چې خلکو ته دعوت ورکوي داغه نیت بداوي چې دې خلکو ته په فائدہ ورسیږي. صرف وینا نه چې مولا لګیاوي وینا کوي او خپل مولای چې کم دنو ظاهري نه مقصد به دای چې الله ز لګیایم دعوت ورکوم ستا دین ته اے الله دا څومره چې اوریدونکو دي دې ټول ته هدایتو کی او په دې زما په وینا باندې د عمل کولو توفیق ورکړي. چونکہ انبیاء کرام دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرست نراتلل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اللہ سبحانہ وتعالی دے امت تا خطاب کی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تاسو کی دے یو ڈالا داسی ویم چې هغه ځان فارغ کې دی خبره د پاره چې خلق خیر ترابلی خلق يدعون الى الخير خلق خیر ترابلی هغه خیر څه شه دی خیر الله دی والله خیر وابقى الله خیر دے او باقی پاتی کے دن کے دن نو دعوت چاہتا شو اللہ سبحانہ وتعالی تا او بل خیر ولکیگی وحی تا لکا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی ماذا انزل ربکم قالوا خیرا فرشتے یو بل نه تپوس کوي چې ستاسو رب څه شی نازل کړو هغوی وی چې خیر نازل کړو نو وحی خیر دی الله وی ولتکم منکم امه يدعون الى الخير نو زمونږ دعوت چې کوم دی نو وحی ته دی الله ته دی او وحی ته دی. درېمه خبره خیر څه ته وایي خیر توحید تا او دا اللہ سبحانہ وتعالی ثنا او تعریف توین دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے چاگا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد الله سبحانه وتعالى اوری دهغه چا چې دهغه تعریف کوي هغه دا وایي چې لك الحمد ملء السماوات یا الله ستاریف دے پر ڈک دا اسمانونو والارض او دا ڈک دا زمکو وملء ما شئت من شئیم بعدو دا اسمانونو او دا زمکنا علاوہ سچی ستا خوخی دا غیب ڈک اہل الثناء والمجد یا اللہ تا دا ثناء او دا لوی اہلین خیر ما قال العبد وكلنا لك عبد بہترین خبر چې کم بنده کوي او حال دا ده چې موږ ټول ستا بندگانیو هغه دا ده چې اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد یا الله ته چاته څور کین هغه څوک منه کولای نشي او چې ته چانه څه شی بندي نه ور کوي
هغه څوک ورکولی نشي او هیڅ مالدار ته د هغه مالداري فائدہ نه رسوي ولا ينفع ذا الجد منك الجد ستا د عذاب په مقابله کې هیڅ مالدار ته د هغې مالداري فائدہ نه رسوي نو زمونږ دعوت د الله سبحانه وتعالی توحید او د الله سبحانه وتعالی ثنا ته ده وحی ته او الله سبحانه وتعالی ته او دعوت توحید ته څلورم خیر الله سبحانه وتعالی ایمان تویلی دی ولتکم منکم امة يدعون الى الخير تاسو کې دی یو ډله داسې وي چې هغه خیر ته خلق رابلي خلق خیر څه شی دی چې ایمان دی انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی يخرج من النار من قال في من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة د قیامت کی پورز کی د جهنم نه به هغه کس وایستل شي چې د هغه پزله کې یو ذره قدر ته خیر وي او بیا چې کم دینو وای زمکه به دغه نه به وایستل شي د جهنم نه هغه څوک چې د هغه پزله کې چې کم دینو ما یزنو ذرتن د وربش قدر تا او د غنمو قدر تا ایمان وی او د ذره قدر تا خیر وی د دې خیر تعریف په بل روایت کې ویل کړی دي ذره من الايمان چې یو ذره قدر ته ایمان د پزړه کې وی الله سبحانه وتعالى په ورځ د قیامت کې جهنم نه هغم وباسي نظام محترم و معززو زمون دعوت الله وی چې يدعون الى الخير خیر ترابلی نو الله تبلل وحی تبلل او دا الله توحید تبلل او ایمان تبلل دی